بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف 21 نمبر درس دی. د باس نفي فعل ماضی مجهول به ان شاء الله نن وایو. دنه مخکې مونږه مخکې درس کې باس اثبات فعل ماضی مجهول هم ویلو او د هغې نه مخکې درس کې د مجهول جوړولو طریقه زده کړې وه. بیا مو ورپسې د باس اثبات فعل ماضی مجهول زده کړو. اوس باس نفي فعل ماضی مجهول به زده کوو. د باس اثبات ګوره مونږ څه دا ګردان لیکلی دا فی الحال باس اثبات فعل ماضی مجهول دی. اوس په زه د دنه باس نفي فعل ماضی مجهول لګومه نو څنګه چې په فعل معروف کې صرف د مجهول جوړولو د نفي د باس اثبات فعل ماضی معروف چې وه هغه هم چې کله باس نفي فعل ماضی معروف جوړوله نو صرف ما هم ترې مخکې لګولې وه. نو ضربه معنی له هغه وخل وکړه، ما ضربه هغه وخل ونه کړه. ضربه معنی له هغه وخل وخوړه، اوس پتې مخکې ما لګو، ما ضربه هغه وخت ونه خوړه. نو دا اسانه طریقې دي. نو ما پتې مخکې ولګې نو دا به باس نفي فعل ماضی مجهول شي. ما ضربه هغه یو مذکر غایب وهل ونه خوړه په تېره شوې زمانه کې. ضربه معنی ده هغه یو مذکر غایب وخل وخوړه، ما ضربه معنی ده هغه وخل ونه خوړه. د ما معنی ده نه، ټیک شو دي. نو ما ضربه هغه وخل ونه خوړه، ما ضربه هغه دوه مذکر غایب وخل ونه خوړه، ما ضربو هغه ټول مذکر غایب وخل ونه خوړه. نو ګوره د معروف نه موږ سره مجهول دا د باس اثبات فعل ماضی مجهول نه موږ سره باس نفي فعل ماضی مجهول جوړ شو. دا درې صيغې را سره د باس نفي شي. دینه دا علاوه چې دا کوم را سره دي دا فی الحال باس اثبات دي، باس اثبات فعل ماضی مجهول دي. او اوس موږ ته باس نفي فعل ماضی مجهول جوړو، بس صرف مخکې ما لګوه او معنا کې ورله نه راوله. ما ضربه هغه دوه مذکر غایب وخل ونه خوړه، ما ضربو هغه ټول مذکر غایب وخل ونه خوړه. اوس دلته کې ضربت معنا ده هغې وخل وخوړه، هغه یو مذکر هغه یو مؤنث غایب وخل وخوړه. او زه هم چې وینه خوړه نو مخکې به ترې صرف ما ولګي. ما ضربت هغه یو مؤنث غایب وخل ونه خوړه. ضربتا معنا ده هغې دوه مؤنث غایب وخل وخوړه او ما ترې مخکې ولګه ما ضربتا هغې دوه مؤنث غایب وخل ونه خوړه. ضربنا معنا ده هغې ټولو مؤنث غایب وخل وخوړه، ما ضربنا معنا ده هغه ټول مؤنث غایب وخل ونه خوړه. اوس حاضر ول راځو. ضربت معنا ده تا وخل وخوړه او مخکې دې ما ولګوه، ما ضربت نو تا وخل ونه خوړه. ضربتما معنا ده تاسو دواړو وخل وخوړه، ما ضربتما تاسو دواړو وخل ونه خوړه. ضربتم تاسو ټول وخل وخوړه، ما ضربتم تاسو ټول وخل ونه خوړه. ضربت تا یو مؤنث وخل وخوړه، ما ضربت تا یو مؤنث غایب تا یو مؤنث حاضر وخت ونه خوړه. ضربتما تاسو دواړو وخت وخوړه، ما ضربتما تاسو دواړو وخت ونه خوړه. ضربتن تاسو ټول وخت وخوړه، ما ضربتن تاسو ټول وخت ونه خوړه. ضربت معنا تاسو وخت ما وخت وخوړه، ما ضربت معنا ما وخت ونه خوړه. ضربنا معنا موږ وخت وخوړه، ما ضربنا معنا موږ وخت ونه خوړه. نو ګوره جی د باس اثبات فعل ماضی مجهول نه مونږه باس نفي فعل ماضی مجهول جوړ کو، صرف په مخکې ما ولګېد مجهول ته ګردان نه، بس دا باس نفي شي. نو ما ضربه ما ضربا ما ضربو ما ضربت ما ضربتا ما ضربنا ما ضربتا ما ضربتما ما ضربتم ما ضربتي ما ضربتما ما ضربتن ما ضربتم ما ضربنا. په دې ترتیب باندې به دا ګردان ان شاء الله خټې یاد کړو. یو ځل بیا وایو ما ضربه ما ضربا ما ضربو ما ضربت ما ضربتا ما ضربنا ما ضربتا ما ضربتما ما ضربتم ما ضربتي ما ضربتما ما ضربتن ما ضربتم ما ضربنا. یو ځل بیا وایو دې طریقې سره خټې تیار کړئ. ما ضربه ما ضربا ما ضربو ما ضربت ما ضربتا ما ضربنا ما ضربتا ما ضربتما ما ضربتم ما ضربتي ما ضربتما ما ضربتن ما ضربتم ما ضربنا. نو دا زموږ سره باس نفي فعل ماضی مجهول شو. نو موږ سره پورا څلور ګردانونه د ماضی برابر شو. باس اثبات فعل ماضی معروف، باس نفي فعل ماضی معروف، بیا باس اثبات فعل ماضی مجهول او باس نفي فعل ماضی مجهول. نو ان شاء الله دا به پورا ګردانونه په دې طریقې سره لیکو او دا به یادو ان شاء الله. نو دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم.